محترمو کتونکو ډیره ناشنا او بهترینه واقعاتو ښه په توجه سره یې واورئ. په علاقه کې یو بزرګ اوسېدو او هغې بزرګ ډیره ښه نامه جامه وه. په ورځو کې یو ورځ وه چې د ده په علاقه کې د ونې عبادت شروع شو. دا بزرګ راپاڅېد او ویې چې یاره د دې مخنیوی پکار دی، زما علاقه ده او بیا د الله نه بغیر د غیر الله عبادت شروع شو، د ونې عبادت شروع شو. دا صاحب تبر یې راواخیستو او د ونې د کټ کېدو په اراده او په نیت باندې راووتو. لاره کې شیطان ورسره د انسان په شکل کې میلاو شو، ورته چې فلان صاحبه چرته روانې؟ دی ورته وایي چې هغه ونې عبادت شروع دی، د هغې کټ کېدو او ختمېدو دپاره روان یم. شیطان ورته یې چې د انسان په جامه کې راغلی و چې دغې ارادې نه واپس شه. دی ورته چې نه نشم واپس کېدی. تر دغې پورې چې شیطان دغې بزرګ له په سمټ باندې او مقابلې دپاره ورغی. چې دواړو سره مقابله شوه نو دغې بزرګ دا شیطان په ځمکه باندې را وغورځولو. او دا شیطان چې پوه شو چې ما اوس خرابوي او ما مطلب چې خوږوي او ما دا مقابله بایلو ده، ورته یې چې بل طرف باندې راځي چې دا ونه مه کټ کوه، خو روزانه به تا ته د بالغ نه لاندې 2 دینارونه میلاویږي، د سرو زرو روپۍ به درته میلاویږي 2. دغه بزرګ ووایي چې دا خو ډېره ښه خبره شوه، 1 دینار به په خپل استعمال کې راولم او یو به د الله په نوم باندې ورکوم او بس کېږي د ونې عبادتونه. واپس لاړو او یو سهار باندې ګوري بالغ پورته کې 2 دینارونه پراته دي، بل سهار باندې ګوري 2-3 سهار دا دینارونه راغلل، خو په 3م سهار باندې یا 4م سهار باندې چې بالغ پورته کړو دینارونه نه و. دغه بزرګ وویل چې یاره اوس د ونې کټ کېدل چې دا خامخا پکار دی. را روان دی، تبر یې راواخیستو، لیاره کې شیطان ورځي، ورته چېرته روانې؟ چې یاره هغه ونه کټ کوم، د الله نه بغیر عبادت شروع دی. شیطان ورته یې چې نیشې کټ کولی، زما نه به یم کټ نه کړي. هان تر دغې پورې چې په مقابله سره ورغلل، چې په مقابله سره ورغلل دغه بزرګ یې په ځمکه باندې راوغورځول. او شیطان ورته یې چې دغې ارادې نه واپس شه، که نه همدغه ځای باندې به زه تا مړ کړم. بزرګ ورته یې چې زه به واپس شم خو ما اوس پرېږده. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې وګوره، اول دغې بزرګ چې کومه تبر راخیستی و هغې اراده او نیت کې خلوص و، د الله رضا مراد وه. هغه اراده کې مقصد دا و چې د الله نه بغیر عبادت شروع چې دا عبادت ختم شي د الله نه بغیر. خو په 2یم ځل باندې چې کوم تبر راخیستل شوی دی هغه تبر د دینار د نه میلاوېدو د وجې نه راخیستل شوی، چې دینارونه ورته میلاو نه شول. دغې وجې نه رونو حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه په یو موقع باندې کافر له په مقابله باندې ورغی، کافر یې سملولو او چې څنګه یې په توره باندې وهلو نو حضرت علی صاحب په مخ مبارک باندې دغې کافر لاړې تو کړې. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ترې راپورته شو، کافر په ځای باندې پرېښود. کافر ورته یې چې ای صاحبه ما خو لاړې ځکه په تا باندې در تو کړې په دې مخ باندې چې ما چې راشه هسې دې وژنې لږه بېعزتي یې وکړه، حالانکې زه خو تا پرېښودم، پکار دی چې زه دې نورم کوتره کړی وی، نور دم زه ټک ټوک کړی وی. حضرت علی صاحب ورته فرمایي چې ما کومه توره راخیستې وه یا تا پسې ما کوم درمنډه کړل نو هغه د الله د رضا دپاره وه، خو چې تا اوس په ما باندې لیاړې راتو کړي نو نفس راته ووایي چې شابه اوس خو یې سم کوترې که. نو د نفس هغه خبره ما ونه منله او ما مته ته په دې طریقه باندې پرېښوی. کافر ورته یې چې دومره ښکلی دین دی د تاسو، کلمه راته ووایه. کلمه یې ورته وویله او هغه ځای په ځای باندې مسلمان شو. حاضرینو دلته دې ته ویلی شي اخلاص. کله چې په اعمالو کې اخلاص وي هغه عمل به وړوکی وي خو ډېر غټ ترې جوړېږي. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه یو لوی صاحب تېر شوی هغه فرمایي چې کله کله عمل وړوکی وي خو د نیت په وجه باندې هغه عمل د ثواب په لحاظ سره ډېر لوی وګرځېږي. الله د موږ تاسو مخلصین بندگان دی الله تبارک وتعالی جوړ کړي. واخر دعوانا الحمدلله.